أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سورة العنکبوت یوشتم سپارہ آیت نمبر 65 پیتو. سورۃ العنکبوت کے امتحانات د مومنانو بیانول درې نور قرآن کریم کی ځای په ځای د امتحانات بیان کولو. په دې صورت کې د مومنانو درې امتحانات ذکر کړي. یو سړی کلمه وایي او دی وایي زه مؤمن شوم، نو دی دا خیال نه کوي چې په ده باندې به امتحانات نه راځي. اول د صورت کې دویم آیات کوي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا ګمان کې خلق پدې چې بد ایمان وروړو په دغه امتحانات ناراضي؟ نه امتحانات په خامخا راځي، ځکه ولقد فتن الذين من قبلهم، خوانو باندې موږ امتحانات راوستیو. او امتحان ول راولم، امتحان ذکر راولم. الله وی درې میات کې فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله سرګندای چې څوک رښتینی دی او څوک دروغجن دی. په ایمان کې په دین کې د الله په تابعدارۍ کې څوک رښتینی دی او څوک دروغجن دی. څوک په دروغ باندې کلمه وایي او که پرشتیا وایي. الله وایي زه رښتینی او دروغجن دا معلومو ما نو امتحان پر راولم. بلا وجہ ذکر کئی یو لسم آیات کے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ عزت سرگندم دا اللہ علم کشتا خدا خلق پا علم کی راولی خلق لے اخکار کئی چی دا مومن دے دا منافق دے دا رشتینی دے دا دروجن دے. اللہ لکھو معلوم دی فاللہ وی دی خلق الاخکارکم. نو امتحانات بیا درې ذکر کئی. یوم جہادہ ابتلاء دا نفسو، جہاد مع النفس. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه. پگم آیات کوئی چاچے مجاہدو کا کوششو کنو فیدے دا پارا دا خپل ځان دا. دویم ابتلاء دا مور او پلار. مور او پلار که دا تر شیر خبر کئی نا با نمانی فلا تطیعهما. دریم ابتلاء دا علماء سو ناکارا مولیان او پیرانو دا طرفنا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمائی حل افسد الدین الا الملوک و آبار سوء و رحبانها. دین نه وران کړي مگر ناکار مولیان او ناکار پیرانو. دا درې قسمه ابتلاګانې ذکر کی. بیا مینس کې
میانس کې منون کولا بشارتونه ور کوي نه منون کولا زواجر او تخفیفات ور کوي او امتحان داغه علاج کوي چې امتحان راځي نو امور مصلحه ذکر کوي د پاره د تثبوت پینځه سره احتمالات کې چې مون بډیر کې او قران بډیر لولې مون الله سره ملاقات کول دي قران الله سره خبرې کول دي نه الله لواجی کې چې امتحاناتو کې پاس شي بیا اخر د صورت کې د شیطان او شبهات ذکر کول چې شیطان متا تزور کې وسوسه اچي نو اتما امتحان اتما شبہ نننی سبق کے ذکر کیږي چې دې وتا توسوسه شي دې تکلیف در باندې راشي شیطان متعال وسوسه چې فلانی بابا تلاسه فلانی بابا تلاسه فلانی دې لالاسه او حدیث شریف کې راځي دا شیطان د انسان پرګونو کې داسې ګرځي لکه یجری مجرى الدم څنګه چې رګونو کې وینه ګرځي داسې دا شیطان پر رګونو کې ګرځي چې کله ستاسو قران سره تعلق نه وي الله سره تعلق نه وي دا شیطان بیا پتا باندې زور اور وي ځکه شیطان دې د الله نه یریږي سورہ انفال کې وایي انی اخاف الله سورہ حشر کې وایي شیطان انی اخاف الله زه الله نه یریږم نو شیطان د الله نه یریږي کله چې الله سره تعلق وي دا شیطان دې بیا تا باندې زور ور کې دی نشي علاج بیا دا دې چې تا قران سره تعلق وي څنګه چې تعلق ساتل پکار دي نو شیطان بیا پتا باندې زور ور کې دی نشي لکه سورہ زخرف په نشته سپاره کې شپږ دې سمات کې وي و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین څوک یړون شو شمکور شو د الله ر کتاب نه نو الله وځي په شیطان مسلط کوم نقید له شیطانا مسلط کوم په دبان شیطان فهو له قرین لا شیطان د ملګری وي دا شیطان ملګری وي چې قران سره تعلقي الله سره تعلقي نو شیطان وسوسه بیا تا باندې نه چلیږي ځکه شیطان شری نو د اکثریت خلک په گرفت کې شي شیطان الله ته ویلو کله چې جنت نه راوته الله جنت نه راوکو سورہ اعراف کې وایي 12 آیات کې چې جنت نه راوته شیطان الله نه سوال کوي سورہ اعراف 16 آیات کې قال انذرني الى يوم يبعثون الله ما ته مهلت راکا تر قیامت پورې نو الله سوال قبول کو قال انك من المنذرين الله ته انتظار کوا مرګ بدر باندې ناراضي نو بیا شیطان الله توي قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم زمستانه کانو بنګانو تا تعالی کی کینم اوذ به بلارکم نو الله توي اتلسمیا سورہ اعراف کې قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين وذا بچے رټلې شه جنت نه راو کې چې څوک ستا تابعداري کوي او تاسو سره جهنم کې واچو لأملأن جهنم منكم اجمعين
تاسو ټول نو جهنم ډکم. نو شیطان خو الله ته وایي چې وستا بندګان گمراه کوم. نو سورې سبا 2 سپاره کې شلم آیات کې الله وایي ولقد صدق عليهم ابلیس الظن فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. علاوه شیطان او ګمان خو رښتیا شو، زیات خلق ورپسې روان شو. لون کسان الا فريقا من المؤمنين، لون مؤمنان اتنه بشو نو ټول ورپسې روان شو. ذکر استا قرآن سره تعلق ني، شیطان بربانه الله مسلط کوي. نو شیطان دې رګونو کې نه نوځي. ویلا تا کې بعد راغلي دي شیخ بابا لالاسا ادا بعد ذمہوار دی. نو چې الله سي دی ورسیږي نو شیطان رګونو کې نه نوته نو اته ناروزي دې آرام محسوس کی. دی وی ګورا چې شیخ بابا تلاړ منو بس هغه بعد می خوشو شیطان ته ناروزي. نو دې عقیده خرابوي شیطان. نو د مکه د مشرکانو بیان کوي. نننی سبق سورہ عنکبوت 15 آیات کې چې هغه باندې کله تکلیف رالو نو الله لچره والے فیضا رکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. فیضا رکبو فی الفلک پس کلمہ چې سوار شو دی وکیشتای کې دعوا الله چرے میں والے اللہ تا مخلصین له الدین خالص کون کی دی اللہ تا غار لراؤ یو اللہ بیرا مدد کولو. ولما تکلیف کی بے اللہ را مدد کولو. ولما نجاہم وسر کلمہ چی نجات ورکنگا دیتاؤ الالبر اچیتاؤ اذا هم یشرکون ناصافا د شرک کید الله سره اسدار پیدا کید الله سره. تکلیف کې به الله را مدد کولو. او چې کله با تکلیف تن الله نو بیا غیر الله را مدد کولو. سورہ بنی اسرائیل کې وش په آیات کې وایي وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ او کلا چورسی تاسو ته تکلیف فِي الْبَحْرِ پدریاب کې زوالا نورکشی مناسوک تدعونا چرا مدد کوئی تانسو الا ایاو مگر خاص دا اللہ را مدد کوئی. تکلیف کی بیا بتنا آغا غیر اللہ بتنا ایر شو اولیاء کرام بے چرا مدد کول ابتنا ایر شو بیا بے اللہ نے چرے والے زوالا نورکشی مناسوک تدعونا چرا مدد کوئی تاسو الا ایاو مگر خاص دا اللہ را مدد کوئی. ولما نجاکم وسر کلا چخلاص کم تاسو لراو الى البر اوچیتاو اعرضتم نمخروی تاسو دا اللہ دا بلنینو اللہوی زمان دا بلنینو مخ اڑوئی تکلیف کی اللہ را مدد کوئی. او چې تکلیف در لری شي بیا غیر اللہ را مدد کوئی. وکان الانسان کفورا او دے انسان نا شکرا. نو مشرکان باندې چې تکلیف رالو ایبا اللہ را مدد کولو او چې تکلیف وته نه لری شو نو بیا به غیر اللہ لچغی والی. دو سورہ بنی اسرائیل دی وشبت آیات 67 نمبر آیات دی رلان دی
तफसीर इब्न कसीर د इकरमा रजी अल्लाह ताला چې ابو جهل زویو دا واقعا ذکر کړي چې کله مکه فتح شو نو اکرما رضی الله تعالی عنہ او نور مشرکان تختیدل حبشه تتلل کشته کې سوار شو چې کشته باندې کله هوا رااله سیره رااله پغړ کې دو رنگ له ډوبېدا نو مشرکانو ایوی الله را یاد کړي الله نه وګوري الله ته چیرې کې چې الله تمغه بچ کې اکرما رضی الله تعالی عنہ دا وخت کې او ته وی چې زمونږ او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف خو پدې دي چې هم ته وی چې یو الله را مدد کوي یو الله را رسیږي تکلیف او خوشاله کې یو الله را مدد کوي مونږ وای چې نه نورم را مدد کوو اکرمه رضی الله تعالی عنہ هغه قصد وکړو چې ګدا کیسه او ته دریاب نه پورې شو نو زما خپل لاس پلاس د محمد صلی الله علیه وسلم دا پلاس کې بکیدم او زما ایمان نوړم کله چې کیسه پورې وتا نبی علیہ السلام ته اکرمه رضی الله تعالی عنہ رالو اور تیز تا خبره میں دریاب کیوں منلا او ایمان راوړو نو تکلیف کی اوته چې تاسو په تکلیف کې الله را مدد کوي نبی علیہ السلام هم ته هم دا وایي یو الله را مدد کوي دی حرم شریف کې بیت الله شریف کې یو عالم دی مکی شیبا هغه ټول مرال تطهیر کو او بیت الله شریف کې هغه د ډېر زمانې نه درس کوي د قران ماقام مون نرستو په فاش رش بنو نو مطاب کې وکیناستو دا ختم طرف تا او چیرې زیات شو نو ساعتا دویم چت کې باب فهد پلکینی اور قرآن درس گئی ناو بدرس کے یورز جوے لیکن چې اکثر پاکستان نه خلک لاړ شي نو اکثر هغه درس اردو کی کوي د ملتان عالم دې دا ورته کې لوی شوی وړو کې لوی شوالتا او اوس کو بډاره ضعیف ته دا پاکستانیانو د کینی هغه اردو کی درس کوي مکی سے بھی یورز درس کوي ویک ابو جهل او زمانہ کې وی نو د دې وسونو برینام مسلمانانو نډیر خو ایبه تکلیف کې الله را مدد کولو او چې نو سوچ تکلیف په باندې راشي نو تکلیف کې الله نه را مدد کوي چې تکلیف په راشي ویلې ځوانه د بغداد شاه میرانا مانی ولې لمن ستاره پیر بابا رو رسیږي چې تکلیف پر راشي وی کاکا سے برو رسیږي چې تکلیف پر راشي بات پر راشي شیخ بابا لذي غیر الله را مدد کوي وی که اوس زمانہ کې ابو جهل وی د دې اوسنو مسلمانانو نه ډېر خو چې شاول الله رحمت الله علیه فرمایي ما من بلدتن الا ولها الهه تعبد داس یو کلی نشته چې کې خلکو ځان نه درګانی جوړ کړي ځاخلو کلی دا خوش قسمت دي درې درګاونو چې وارو په خوا 50 پیته کاله مخکې دا درې درګاونو ولی بابا فیرالدین بابا او سبزی بابا سرتور نکو او سبزی بابا دله خلکو ماشومان بوتلل پاس په سوارکو چې سنتول به وی چې دا زو جوړ شي ښکارا شرکو الحمدلله جماعت اشاعت التوحید و سنت آئی دا اللہ کتاب یہ کلی کی بیان کو نیمه صدای او شو 50 کال به کلی کی قرآن بیان شو الحمدلله
اصلیح کاله پکې زماو شو او زمونږ نه مخکې زمونږ استادانو 10 کاله بیان کړو. نیمه صدی په داخلو کې قرآن بیان شو. آیو ملګری یو شعر کې ویلو داخل بالا په درس بالا شو، داخل بالا د قرآن په درس بالا شو، په ټولو کلو کې اعلی شو. پرې خو شاکرو کې الحمدلله داخل دا ډېر خلک لري او د شرک هغه اډې ختم شوې او شرکیات پکې ختم شو، ادرګونه پکې ختم شو. خلق برآمدت کول زنانو وجه صلی حسین علماء ولی بابا ته به شمع وروړي، منتهادی کوم ماشمانو شمع به بلولې تاخونه پکې جوړ کړیو. دی ولی بابا ته خلق راتلل، سبزی بابا ته بتلل، خیرالدین بابا ته بتلل او ډیری به جوړوي چې سونه ځامن غواړي هغه موږ ډیری د شګو جوړ کا نام ځامن بدر کړي. شرکیات ختم شو الحمدلله. شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده په دې صدا کې هغه الله دا کار وایستو. شرکیات اب ټول ملک ختم شو. آیک یواز ملګری ورسره نو، اسباب نو، ټلیفون، موبایل، دا لوډسپیکر، دا اسباب په خوانو، دا اف ام وغیرہ، دا نیټ دانو په خوا. دا هغه आवाज الله د دنیا ګډ ګډ ته رسول او هغه نه الله دومره کار وایستو د قرآن خدمت یې وایستو چې په بیت الله شریف کې کراغه سن 37 کې حج ته تلو. نو په هغه کې د عربو شيوخ آیتونه قرآن وی وی چې موږ ستاسو شاګردای کې راشي. موږ ته سورتونه وای شیخ طه د مکه گورنر وو. آیتونه قرآن ویلو چې ماته په دې طرز باندې قرآن وایا. دا ستاره طرز عجیبه طرز دی. تفسیر القرآن بالقرآن دا طرز دا ډیر کم ملاویږي. نو د عربو شيوخ داغه شاګردان آی نیمه صدای پورې قرآن بیان کو او 1987 کې 30 مارچ 1987 کې دنیا نے تشریف یوړو داغې نه وروستو دای فرزند ارجمن داغې دا قرآن او سنت د دینی علوم وارث شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتهم. قرآن سلویخ کاله بیان کو بیانیه قرآن او سنت او د دنیا ګډ ګډ ته کوم ځای ته چې شیخ القرآن رحمه الله نور رسیدلې نو اوس اسباب رالو او د دنیا ګډ ګډ ته هغه قرآن چغې ورسېدې. اوس خو نت ته فیسبوک ته او یوټیوب ته پوره دنیا ته چې اوس دلته ته خبره کې نو په سکندونو کې هغه پوره دنیا کې خور شي وي. اوس خو اسباب رالو دا درسونه د قرآن دا په پوره دنیا کې خلک اوري، د دنیا ګډ ګډ ته ورسېده. نو شرکیات اوس هغه سره ډېر ازلی بدبخت چې هغه شرک کوي چې دا دا عقیده وی خاص کر په داخلو کې 50 کال قرآن بیان شو. اوس هم د یو سړي دا عقیده وی چې شیخ بابا د بادو ذمہوار دی، فلانه د تبي ذمہوار، فلانه سرخوږي ذمہوار. په خوا چې موږ ماشومان سو کنو بابا ته بدا ټول خلق تلل منقطې به کولې، شکرانه به ور کولې. الحمدلله هغه شرکیات ختم شو او توحید عام شو. قبرونه په خوا به جوړول ختم شو. پکې بیا یو نیم بهر نه چې مولا راشي نه پکې یو خبرو کی نو کله قرآن او سنت نه خلافي خو هغه خلک یې زر مني. اوس بیا بعضې ځایونو کې د قبرونو په خول شروع شوي دي او چې څوک یې پخوي نو په ټیټو سترګو یې پخوي. شریعت کې پوخ قبر نشته. نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے لګلې وو او ته چې چرته پوخ قبر ویني نو اوران کا ذل خلیصہ او درگاہو. نبی علیہ السلام جریر ابن عبداللہ ابن بجلی رضی اللہ تعالی عنہ آئے لګلې وو
درگاہ وران کړو ذل خلیصہ چې واپس رالو نبی علیہ السلام ته دعا وکړه. نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لګلو چې چت او چت قبر ویني نه غوران کا. شریعت کې د قبر په خول نشتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي قبرنا چې پاخي ناغا اوران کوي دا قبرونه او چتول په خول دا د يهودو او د نصاراو کارو. اقتداء صراط المستقیم کے اول جل کی ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی قبر چیزیں دا پخوئی ما او دا پخول دا په شریعت کی نشتا دا او پدې باندې امارت جوړول نشتا. او فتاوی قاضی خان کی لکھی دارنگی مولا دی قاری رحمہ اللہ دا فتوا دا قبر باندې امارت ما جوړوي. پوخ قبر چې دوران کې دا واجب دی. قرانول د پوخ قبر دا واجب دی وران کوي. ابن حجر مکی رحمہ اللہ دا فتوا دا جلاء العینین کی ذکر کوي 372 کې قبرونو باندې د شریعت خلاف کاری نه مکوي. پرې باندې ګمبدونه مو جوړوي. جوړ کړی وینوران کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ داغه فتوا دا قبر م پخوي. غنیت الطالبین کی لکی ریبان قبی امارتونه م جوړوي. دانګي علامہ ابن القاسم حنفی سمرقندی او فتوا دا قبر م پخوي. قبر باندې امارت جوړول دا مکروه دی. قبرونه پخول ختم شو. شرکیات ختم شو. بدعات ختم شو. یو رسمه د درې می پاتې چې په درې م باندې لکه د واده په شانتي خیرات کوي دا خلک. درو شریعت کې د مړي کور کې دا خوراک دا ناجایز دی. څلورم ورځ باندې بیا چې څومره خیرات کې ورپسې بیا کوا نه خلاف شریعت کارونه ختم شو. اوس که څوک کوي پټی دستورو کې به کوي. نو الله وایي د مکه مشرکان ای باندې بچی تکلیف رالو ای بغیر الله را مدد کولو. تکلیف کې به الله را مدد کولو. او چې کله به تکلیف لاړو نو بیا به غیر الله را مدد کولو. پیدا رکبو فی الفلک پس کله واچې سوار شو دی پکې کې داو اللہ نو چگے وی اللہ تاو چگے بے والے اللہ تاو مغلسین لہو الدین خالد کون کی دی اللہ تغاڑی لراؤ ولما نجاؤم وسرکنا چخلاص تم گدئی لراؤ الا البر اچتاؤ ازاؤم یشرکون ناسا پاندئی شرک دا اللہ سراؤ اسدار پیدا کیدا اللہ سراؤ. دانگی سورہ حمیم سجدہ 40 سپارہ آیت 51 یو 50 گورئی. 50 سپارہ سورہ حمیم سجدہ آیت 51 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا كَلَّ انعامكم على الانسان په انسان باندې أعرض مخواړی ونأى بجانبه او وګړي فارغ باندې د منلو د قران نو د توحید نو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ او کله چې ورشيږي د تکلیف وذو دعاء عريض نشید خاوندو د دعاګانو پلنو. دانګي سورې روم کې یو استمش پارا آیت نمبر 33 کې وایي درې دیشم کې یو استمش پارا سورې روم آیت 33 درې دیشم وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ
منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا مس الناس أو كلا چورسيگي خلقتا ذر تكلفا دعوا ربهم چغوي خپل ربتا منيبين إليه راگرجدون کی اللہ تا ثم اذا اذاقهم بیا کلا چو سکی پدی باندے منو دا طرفنا رحمتن مہربانی اذا فریق منهم ناسا پیو ڈلد دینا بربهم یشرکون رب خپل سرا اسدار پینا کئی شرک کئی تکلیف کی میں اللہ را مدد کولو دا اول زمانی مشرکان باندې تکلیف راشي نو لوی ځوانو د بغداد شای میران مانی ولې لمستانو فلانه د تبي زموار فلانه د سرخوي زموار دې تکلیف کې الله نه را مدد کوي او مشرکانو ایو تکلیف کې الله را مدد کولو او دې تکلیف کې الله نه را مدد کوي غیر الله لا چره وای سورہ لقمان یہ استم سپارہ آیت نمبر 32 دو دیرسم یہ استم سپارہ سورہ لقمان آیت 32 دو دیرسم وَيَذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ولما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وإذا غشيهم وكلا چراگیر کی دیلرا موج چپی كالظلل پشاند اوریازی یا پشاند تیری دعو اللہ چروی اللہ تا مخلصینا له الدین خالص کون کی دی اللہ تغاڑی لراؤ ولما نجاؤں وسرکلا چی نجات ورکنگا دیتاؤ خلاص کنگا دی لراؤ الى البر اچیتاؤ فمنهم نبازیت دیناؤ مقتصر درمیان پانتیشی فحق بانی روانشی او بعضی انکارو کی وما یجحدو اور انکار نہ کئی بی آیاتنا فیتنو زمگا الا کل خطار کفور مگر ہر یو دو کمال کفور نہ شکراؤ او تم جی بھی تکلیف راشی نئی غیر اللہ را مدد کئی سورہ زمرو دوشتم اسپارہ کے درم آیات کی وہی دویم اور درم کے إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين إنا أنزلنا إليك الكتاب يقينا لك لديتا القرآن بالحق دپارا دسرگندلو دا حق فاعبد الله وسبادت كوانتا الله مخلصا له الدين خالص کون کی دی اللہ تغاڑی لنا الا للہ الدین الخالص خبردار دی اللہ نو غاکی ادل دی خالص یوازی والذین اتخذوا او آکسان چنی ولی دی من دونی بغیر اللہ نو اولیاء نور مددگاران ندیوئی ما نعبدون منگا عبادت نکو ددئی فریاد کم گا دیتاؤ الا لیقربوناؤ مگر دیر پارا چنی دیکھنگاؤ الاللہ ظلفاؤ اللہ لا پدرجہ کے ابن جریر مانا کہ اے منزلتاً ودرجتاً ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا چمگنے دیکھی اللہ تاؤ ودرجہ کے ان شفاعتو کی زمگاؤ واجتنو زمگا کے ویمگا دیتو دی اللہ تزمگا سوال سی دادا مشرکانو عقیدہ وا سورہ یونس کے اتلسم آیات کے
ای وی هؤلاء شفاعنا عند الله دانکان بندگان شفاعت کئی زمنا ونید اللہ غدائی تو دے اللہ تزمنا سوال رسین امام رازی رحمہ اللہ دا وہ میں صدی عالم دے تفسیر کبیر کی آغا لکی سلورم جل سوچ 556 کی دا عبارت شیخ القرآن رحمہ اللہ العرفان 129 کی نقل کرے دے وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا زموا قبورهم فإنهم يكونون شفاعا لهم عند الله وإلى مكيد مشركان نذير مثال کو گورے یہ زمانہ کے وہ مسئلہ کی ہوئی دا خلق مشغولی دلی پر تعظیم نہ قبرون دا اولیاء وذی عقیدہ بانے کنے چی تعظیمو کی دا قبرونو فإنهم يكونون ويكنن شیدانے کان بنگا شفاعا لهم عند الله شفاعت کون کی پنید اللہ ویمگا دیتو یہ کان بنگا تو دے اللہ تدمگا سوال سی دا عقیدے وی نو خلاصہ او نچوڑ دا شو چی اللہ وی مشرکانو تکلیف کی اللہ را مدد کولو او چی تکلیف بطلر شو بیاوے غیر اللہ را مدد کولو دا اول زمانے مشرکان دے تکلیف کی اللہ نے را مدد کی دے تکلیف کی غیر اللہ چگوئی پیر بابا روسی گلویا زوانا روسی فلانی را مدد سی فلانی را مدد سی لفظی ترجمہ یوزل بیا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ بس کلوا چی سوار شدئی پکیشتہ کے دعو اللہ چوئے بوالی اللہ تا مخلصین خالص کون کی مخلصین لہ الدین خالص کون کی دی اللہ تغادی لراؤ ولما نجاؤں وسرکلا چخلاص کنگ دی لراؤ الالبر اچیتاؤ اذا هم یشرکون ناسا پا شرک کئی دا اللہ سراؤ اصدار پینا کئی دا اللہ سراؤ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین